السلام علیکم احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپور یم کیمرمین ناصر یاسر خان د 400 ډي ایچ کیو هسپتال کې موجود یم تاسو ته پته وي چې 400 هسپتال ته چې کوم دی نو یو ایم اس راغلی او د هغه نوم ډاکټر محمد شعیب هغه ټیم کې موږ صفتونه کول چاته بد لګېدل او چاته ښه لګېدل خو د هسپتال ټول انتظامي ته خوا ډاکټران دي کلاسپور دي ډسپنسران دي نرسانې دي نرس دي ټول پرې ډېر زیات خوشحاله هغه ټیم کې هغه یو دا کار وکړو چې چټه یې کمپیوټرایز کړې 400 هسپتال ته یو کمپیوټرایز شکل ورکړه د دې نه مخکې به یو عام په پیډ باندې به تاله پاڼه درکوله بیا ورته 8 کمپیوټر یې روړې اعلی سطحې والا کمپیوټر یې روړې نن تا دلته کې علاج لرالي او کال پس تا دا تاریخ پکار دی نو کمپیوټر ته به راشي کال پس په تاله چټه هم درکوي ټول ریکارډ به درکوي نو هر څه یې په ریکارډ کړل دې نه علاوه د سولر د سیسټم اعلان یې کړو په هغې باندې کار روان شو د باترومونو اعلان یې کړو دا ستاسو د وړاندې دي څه 30 نه 35 پورې باترومونه 400 په ډي ایچ کیو هسپتال کې جوړېږي دې وخت کې دلته کې چې کوم دی شپږ باترومونه جوړېږي د نور مرمت روان دي دوه ځای کې چې کوم دی نو د فلټر اوبو دپاره ډیګې روانې دي دا یو ایم اس خپل تعلق استعمال کړو دا نه د وزیرانو کار دی نه د ایم پی ایګانو کار دی نه د ایم این ایګانو کړی دی او نه چې کوم دی نو دا بل چا کړی دی هغه خپل تعلق استعمال کړ د دې نه علاوه په هسپتال کې نور یو شمېر داسې کارونه وکړل چې هغه د ستاینې دي د هغه خدمات به تل ستایلی شي خو د بده مرغه دې ضلعې سره مخلصه ایم پی او ایم این ای ته په هغه ټیم هم موږ ووې چې دا سړی مه بدلوي بلکې موږ نو ډاکټرانو ورچا ورته ووې دلته کې وزیر صحت چې کوم دی د دې هسپتال نه تجربهګاه جوړه کړې ده راځي او یو ایم اس هلکه دا ولې کې تپوس هم ترې وکړو یاره دا موږ ټریني بنیاد باندې اخلو نو د دې هسپتال نه تجربهګاه جوړه کړې ده یو ایم اس بدل هسې بیسه نه توره ګناه نه سپینه ګناه تر نن ورځې پورې کړېږي بیا بل ایم اس راغی هغه هم لاړه درېیم ایم اس راغلی دی امید ترې ساتو چې هسپتال کې کار وکړي خو نو امیدي به هغه ځای کې وي چې هغه د دې سیمې دی په دې هسپتال کې هغه ډېره زیاته ډیوټي کړې ده د ډېرو خلکو به د سترګې نه شرمېږي نو مشکله ده چې هغه شانتې کار جاري وساتي خو ګرانو کتونکو د شعیب خان چې دلته کې کمې کارنامې دي نو په هغې اوس هم کار روان دی د دې مثال به زه داسې ورکوم چې د ان پي حکومت لاړه او 2 کاله به بیا نور حکومتونو چې کوم دی نو کار کوو نو خو 3-4 کاله نور هم تېر شي نو شعیب خان چې د هسپتال له کومې منصوبې روړې دي را روان دي دلته کې به دونه لوی د بجلی پلانټ لګي په هغې باندې لیبارټرۍ کې کار وکړو اکسرې پلیټونه چې کوم دی نو زیات کړل په دې ما وختن په وختن د هغه په ترقیاتي عمل باندې خبرې کړي دي خو دا نن چې کوم دی دا باترومونه جوړېږي دا ډېره غټه مسله وه 30 نه 35 پورې باترومونه دا د شعیب کارنامه ده شعیب خان تا ته سلام کو 400 خلک دې تل ستایي او دې وزیر صحت ته وایو چې 400 والو سره کم زیاتې کړې دي تر مرګه به ستاسو دا زیاتې یاد ساتو او د دې نه مخکې هغه بل وزیر صحت چې کم دی دا صحت کارت په غبن کې بېتاج بادشاه هغه هم دې 400 سره یو زیاتې کړی او نن چې کم دی نو دا نوې چې راغی نو د دم بس پړه کې وه ړومبي یې زموږ نه ښه ایم اس لرې که او دلته کې د ایم پي ایګانو او د ایم این ایګانو نه په دې زه ګیله نه کومه چې دې مثال د چاړاګانو د ګونګیانو دی دې موږ ټول بوتلو دغې اسمبلۍ ته هغه وزیر صحت ورته وي به دې کې به ګوتې نه واخی نو بیا د دوی هلته کې کار نو نه دوی نه خو تمه نه کوو خو دا به درته در یادو چې 400 هسپتال ته یو داسې ایم اس راغلی و چې د 88 نه دا هسپتال شوی دی 2024 پورې یو ایم پی ای یو ایم این ای یو حکومت د 400 کې د ایم ایم ای حکومت هم تېر شوی د ان پي حکومت هم تېر شوی دی نور هم تېر شوي دي خو دغه ایم اس ډایلاسس یونټ چې کوم دی نو هغه هم بخال کړی وزیر صحت ورته څه بانه کړه وی هغه ډایلاسس مشین چې کوم دی نو دا د شپې 8 بجو نه بندي په کوم هسپتال کې د شپې 8 بجو نه پس دا کولو وي داسې یو بانه یې جوړه کړه چې هسې ځان یې مو شرمو او موږ به هم دې قام ته ښایو چې نالایقه وزیر دغه کردار وي ډېر زیاته یې کړی دی خو ګرانو کتونکو دغه ده شعیب خان یو ایم اس و 400 هسپتال سره ښېګړې کړي مننه یې کوو